د سکندریه د مصر یو لوی ښار د هغې خلکو سره د مسلمانانو مقابله راله، جهاد رالو. د مسلمانانو لښکر ورسېدو هغه ځای ته. د هغه علاقې بادشاه هغه دا سوچ وکړو چې یاره خو د دنیا طرف ته د هر چا میلانی، نو موږ به هم څه رشوت او څه یو طریقه جوړه کړو د مسلمانانو د حاکم ته او دغه امیر د لښکر ته او دې خلکو ته بیا وړاندې کړو، نو د دنیا په هغه جال کې به دی هم راګیر شي. او که نه راګیرېږي نو موږ به په حقیقت باندې پوه شو چې دا خلک څه غواړي، څه دپاره راغلي دي، اوږد سفر یې کړی دی. نو مسلمانان خو ظاهره ده چې د جهاد په جذبه باندې تلي او د الله د رضا دپاره تلي، خو بیا هم کفار همیشه دا کوشش کوي چې مسلمان چې نو د ګیرولو دپاره د مال فتنه استعمال کړ، رشوت ورته ورکړه، د مال لالچ ورته ورکړه، نو په دې طریقه به دې موږ خپل جال کې ګیرو او په خپل دام کې به راولو. او که دې په هغه خپل ایمانی قوت کې وي، خپل دینی جذبه کې وي، د الله د رضا دې غواړي، نو بیا خو داسې خلکو ته موږ شکست نشو ورکولی. نو هغه د سکندري هغه بادشاه هغه خپل وزیرانو ته وویل چې یو ډېر قیمتي اس تیار کړي او په هغه اس باندې بیا سره زر او سپین زر او قیمتي ملغلرې او جواهرات هغه په هغې باندې بار کوي. هر څومره کوشش هغه یې وکړو چې څه یې وس هغه هر څه یې وکړو، سره زر او سپین زر یې په اس باندې بار کړ او ملغلرو نه یې ډک کړو او بیا یې هغه د مسلمانانو لښکر طرف ته ور روان کړو. هغه لښکر طرف ته بیا پرېښو. د مسلمانانو چې په هغه اس باندې نظر پرېوت او د مجاهدینو چې کوم سربراہ او مشر حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه هغه چې ورته وکتل نو مسکی شو، د کفارو په سازش باندې فوراً پوه شو او وی خاندل چې دا خلک زمونږ د ګیرولو حربې استعمالی. د دوی دا خیال دی چې مسلمان به د پیسو په لالچ کې راشي، د سرو زرو او سپینو زرو باندې به نظر شي، د قیمتو ملغلرو ته به ټینګ نشي، نو موږ سره به سمجوته وکړي چې زه به ستاسو هم خپله حکمراني کوئ او موږ ته هم پکې سیسه راکوئ، موږ به په تاسو اعتراض نه کوو، تاسو په موږ اعتراض نه کوئ، بغیر د جګړې به مسله حل شي. نو هغه د مسلمانانو د لښکر مشر هغه صحابي مبارک هغه ته خندا ورله چې د دوی دا خیال دی چې دا مسلمانان دوی به د پیسو په دام کې گیر شي. دا هغه اس هغه واګې په خپله ونیوې او بیا روان کو د دشمن هغه لښکر چې کوم دی نه شروع کېدو هغه ځای کې بیا پرېښو، مخ یې وله ورک. د هغې هغه بادشاه هوښیار سړی و، هغه پوه شو چې اس واپس لاړو، نو په ځان پوه شو چې دا خو ما یو متحرک رشوت لیږلی و، هغه ګرځېدونکي رشوت وګرځېدو د مسلمانانو په لښکر کې، خو هغه د بیا موږ له واپس شو. نو په دې حقیقت باندې ورسېدو چې مسلمانان په دې جال کې او په دې دام کې خو ګیر نشو. نو بیا خپل فوجیان را جمع کړ، هغه خپل مشران د قوم را جمع کړ او ورته تقریر کوي، ورته وایي چې زمونږ او ستاسو مقابله داسې قوم سره راغلې ده چې د هغوی په سرو زرو باندې او په سپینو زرو باندې څه پروا نشته دی. ما قیمتي ملغلرې هغوی ته په ډالۍ کې ور ولېږلې، هېڅ پته نه لګېده چې دا د چا د لاس دي، چې دوی قبضه کړې وې اغستې وې یا یو مسلمان ورته لاس کړی وې او په جیب کې تېسه ملغلرې اچولې وې، څه پته پکې نه لګېده. خو مسلمانانو هغې ته کتلي هم نه دي، هغې ته لاس کړی نه دی، هغه واګې داسې بیا نیولي دي، واپس یې مونږ ته رالیږلی دی. نو خپل قوم ته وایي چې ګورې دا یاد ساتئ چې د کومو خلکو نظر د الله تعالی په رضا باندې او هغوی دا دومره اوږد سفر خالص د الله د رضا دپاره کړی، نه سره زر مقصدي او نه سپین زر مقصدي او نه ملغلرې او پیسې مقصدي، هغه خلکو ته ګورې څوک هم شکست نشي ورکولی. تاسو دا یاد ساتئ چې دې قوم ته مونږ په هیڅ صورت باندې شکست نشو ورکولی. د شکست دغه یو تدبیر و هغه مونږ ته هغوی ناکامه کو.
کدی باندې مونږه غلبه حاصلول شو په دې طریقه مو حاصلول شو چې په پیسو په لالچ کې مو دی راوسته وي هغه لالچ هغه مونږ ته مسترد کو هغه رشوت راته واپس کو نو ګوره دا یا ساتي ځان په خرابوي ما او راځي چې دې ته تسلیم شو مسلمانان خپه کلار باندې لاړ او په سکندری باندې اسلامی جنډه ولګول الله اکبر ناره ولګید مونږ ته الله تعالی هم دغه فرمایي فاستبقوا الخيرات د نیکی په کارونو کې تاسو د یو بل وړاندې والي وکئ او نیکی ال نیکی چې هغه کې مقصد د الله تعالی رضا د الله رضا مقصد وګرځول شي هغه ته نیکی ویل کېږي او چې د نور مقاصد د پاره د الله رضا پکې غرض او مقصد نه هغه ته نیکی نه ویل کېږي کداغه شکل د نیکی وی ډانچه به د نیکی وی په ظاهر به نیکی ښکاری خو هغه ته نیکی نه ویل کېږي نیکی هغه نیکی ده چې د شریعت د پابندۍ مطابق چې شریعت احکام دي هغه شانتی کارو شي د الله تعالی د رضا لپاره هغه ته نیکی ویل کېږي نو دغه آیت شریف کې الله تعالی فرمای فاستبقوا الخيرات مؤمنانو تاسو نیکی کې د یو بل وړاندې شئ او نیکی اخلاص سره پکار دي چوش ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر څه باندې کامل قدرت لرونکی دی نو الله تعالی دې مونږ ته په اعمالو کې اخلاص نصیب کړي